مسلمانانو دا کم کس چې ګستاخي کړې و ډېر زبردست کار وکړو چې دی مردار یې کړو. خو موږ اوس محبت د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره څرنګه کوو؟ محبت په دوه قسمه دی. په دې خبره باندې ځان پوهېږو. یو لساني دی، محبت لساني، او محبت قلبي دی. یو د ژبې محبت دی، یو د زړه محبت دی. نو موږ وګورو، ما فیسبوک کتو نو ماشاءالله هر یو انسان وایي چې ورفعنا لک ذکرک، زما د نبي پاک صلی الله علیه وسلم نوم به په هر ځای کې چوتي، او څوک څنګه پوسټ کوي څوک څنګه پوسټ کوي عتمن مسلمان. لیکن حقیقي محبت دا هم دی چې موږ هغه محبت د نبي پاک صلی الله علیه وسلم هر ادا په خپل زندګۍ کې راوړو. چېرته مو راوستې ده؟ او ما چې د کومو کسانو پوسټونه وکړه الله جل شانه دې موږ قبول کړي په خپلو دین کې، او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې دې موږ قبول کړي. نو هغه انسانانو کې داسې وو چې هغوی کې د سنت نه مطلب د هغوی شکل صورت، د هغوی لباس، د هغوی ناسته پاسته د غونډه سنت خلاف دی. نو ګوره محبت موږ هسې کوو موږ پښتانه الحمدلله چې محبت د زړه نه وشي که نه یار، محبت حقیقي محبت وشي، محبت قلبي وشي چې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم په هر ادا باندې موږ فدا یو. زما د محبوب صلی الله علیه وسلم هر طریقه موږ خپل وجود کې راولو، په خپل ژوند کې راولو، په خپل معاش کې راولو، په خپل ضرورياتو کې راولو، په خپل سفر کې راولو، په خپل هزر او په خپل کورونو کې راولو، او په خپل بچو کې راولو. دا د تربیت دغه عادتونه. مثلا موږ بچي له څنګه تربیت کوو؟ زموږ د بچي د تربیت کم وخت چې هغه موږ په لهو لعب کې او په اخوا دېخوا کې بچي له هغه تربیت ونشي، یا په داسې سکولونو کې داخل کړو چې هغه د هغوی د پلارانو سکولونه دي، او دلته یې ول اساس کړي او ورته یې ټایي اچولي، او هغوی ته خپل بچي د خدای دپاره خپل بچي اسلامي، هغوی له اسلامي ذهن سازي وکړو، هغوی ته ختم نبوت په دغه باندې لیکچر ورکړو، هغوی ته بیانونه وکړو، او هر سنت په خپل ځان کې راوړو. ګوره محبت یو داسې نه دی. ګوره موږ الحمدلله غونډ مسلمانان غونډ پښتانه محبت کوو، لیکن حقیقي محبت دا دی چې په زړه کې دقه شان جذبه، دقه شان محبتي، او په سنتو باندې هم وي. لکه څرنګه چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم څنګه ناست دی، څنګه ولاړه یې کړې ده، څنګه شکل مبارک د نبي پاک صلی الله علیه وسلم، څنګه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مونځ کړی دی په جمع سره، دا سنت عمل دی. مونځ فرض دی لیکن په جمع سره کول سنت اعلی درجو ته الله جل شانه رسي. نن موږ کم سنت راوستې بدن کې خپل ځانونو ته سوچ وکړو او په دې باندې عمل وکړو چې دغه شان حقیقتا به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هر سنت باندې ولاړي، او انشاءالله محبت وکړو، او ګستاخان به غونډو نصر نور ته وي.